بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ټول شکریا. تاسو دوره سړک یخ موسم کې رالی، تاسو ډیره مهرباني، دوره شارټ ټایم کې دوره جمع شوي. او چونکې تاسو ته پته ده چې دا کینډیډیټ همیشه مو سپورټ کړی دی، څه وجوهات توجه هغه شي، خو انشاءالله مو هغه کس هغه کوو چې هغه مو مسایل حل کوي شي، مو هغه پورې پهنچ وي. نو انشاءالله مو خپل طرفداري ته پوره د هغه ویل کوم چې 8 تاریخ باندې انشاءالله کوم کسان راغلي دي او دو کور ولا دو فیملیان دو خپلوان دو ټول انشاءالله بھرپور لدی کس حمایت کو انشاءالله دې ته ووټ راکوم. تاسو ډېر مهرباني. हम इखलाक के हाथों ही बिका करते हैं और होंगे किसी बाजार में बिकने वाले. सेठ ब्रादरान ने अपने अखलाक, अपने इखलास और अपनी मोहब्बतों से कोहाटियों के दिल जीत लिए हैं. ये एमएनए और एमपीए न होने के बावजूद भी कोहाट की खिदमत करते हैं. د څومره غلا چې کېدی دفترو کې کېږي دې نه موږ خبر یو، خو چونکې هغه ټایم مشران داسې وو چې هغه د غلو کې انصاف هغه غلو کې انصاف د وجه نه ما د کوهاټ عوام در پدر ده. هغه غلو کې انصاف د وجه نه د سکولونو کې حالات در پدر دي. هغه غلو کې د انصاف د وجه نه د صحت باندې چا توجه ور نه کړه. اربونه روپۍ راځي رایل نات کې ما پیسې لیفټ ولې هغه باندې مو سود راتلو او باقاعده امریکانو امپیګانو په خپل انصاف استا او نن چې غوراشي دلته بلند لوبال داوی بدلا په د شکر د توسه وای، خو مجبوری دا ده چې هر یو خبره د جواب ورکوونو خپل ټیم متقاله دا موقع راکړه. نو ان شاء الله تاسو په دوا سره دو ګربانونو ته ولاسه چو او دون انداز د کوارټ بچو د ما د کوارټ کې سي دو خړلې دا بدلته هم باسم الله په دا کوم ټایم دا دغه تاسو دا یو ووټ صدا کنه دې نیت صوره دا کنه زم څنګه نیت وو که تاسو دنه پهلا تقریبي په سیاسي پروسس کې کوم سیستم تل شوی دا نن سبا کوم تاسو ووټ دې نیت دا ډیر زیات تاسو مو پاس کې 10 سال کتلی دي چې کوم دور تیر شو او ما ډیر خخ کوم مشران دي او یو فیصله کړی و چې خداونه څنګه غلطه فیصله خو زه دا ضروري یم چې مو هغه فیصله چې کومه کړې وه په هغې مو خیمانه ضروري وو. دغه فیصله چونکې جمهوریت ده، جمهوریت کې همیشه دا کتی شي چې اکثریت چا سره ده. نو د ټایم باندې که موږ دا وګورو چې اکثریت چا سره ده، که موږ خپل ځان ته وګورو، خپل زړه 10 کالو ته د تېر 10 کالو ته وګورو، نو موږ به دا یو چې اهمیت به نشي ته ورکوو چې یو کس چې چاته زه ووټ ورکوم هغه باکرداره پکاري ده، هغه ایمو دین سره ایمو پاکستان سو کوم اصل مقصد کوم شي د پر جوړ د هغه سره هغه محبت وي څنګه ایمو مشرانو محبت وو. او که موږ دا وګڼو چې موږ خپل وطن سره محبت کوو، خپل دین سره محبت کوو، نو موږ هیڅکله داسې انسان ته ووټ ور نه کوو چې چا کردار ایمو دین سره مطابقت نه لري. تاسو همیشه یو جذباتي فیصله وکړو، تاسو فیصله وکړو چې بالکل لکه بالکل دی هغه د سوچ نه بالاتر ویږي کم زمینی یا کای کوي هغه بالاتر فیصله وکړه. تاسو نن د ما وګورئ د ما عزتمنو تاسو باندې وخت تیر شو، حکومتونه راغلو، ټیمونه خلکو ته ویل کو یو ټینیور راغلو، بل باندې 2 ټینیور راغلو، داسې خلک باندې منتخب شو څنګه هغه په خپل ورنګریانه خرسيږي هغه کی ټول معاملات د غیبت په دی هغه نه کم پدې مې په خلک یو اشاره تن زده تاسو بیا هغه بس ګرځو چې را دي ځلی وخت کې دي شي پک شي ما عزتمنو دا باب څوره بره بند کړی نه وي تاسو د ترقی تاسو نشو کی. الحمدلله نن څلور تحصیل دی چې کم تحصیل ته سو کم ویلیج کونسل ته ځو الحمدلله یو کاربار میټینګ جلسې شکل اختیار کې او جلسه د جمع غفیر اختیار کی د سینه دی د ما عزتمنو دا اوس خلکو کې شعور راغلی دی چې ما په دیهاتو کې شعور راغلی دی نو په کار دا دی چې شهري علاقې کې خو زیات نظر تاسو کې شعور راشي. زه یا جو مو د قوم خادمان یو ګره مو تاسو ګوره همیشه د سیاسي هغه کې د مو څه کېږي د مو چې ګورنمنت ټیرز خونی مو د ګورنمنت هغه خونی چې مو دغه ګورنمنت مو ته ویې هغه د ما فریضه دي چې زه به د خپل علاقه امن غوړ راکړم. ما ته دا پته دی د شینه به مو مبارز سیاست کو او د شینه زیات مبارزه د خدمت کو چې د اشکیا دی او د سنی دی او د مسلکی هغه مو پریزي لټانیت مو پریزي ګوره دینه به مو پاسه سوده مو علاقه به ترقی